بسم الله الرحمن الرحيم. باب البيع الفاسد. دا باب دی په بیان د بیع فاسد کې. مصنف رحمه الله د بیع صحیح د دواړو اقسامونو فارغ شو، لازم او غیر لازمه. لازمه کوم کې چې خيار نه، غیر لازمه کوم کې چې خيار وو. وس د بیع غیر صحیح د بیع فاسد بیان کړي. به باب البیع الفاسد کی عنوان د فاسد خو شوی دی، خو پکې بیان د باطل او مکروه ټولو دی، خصوصا د باطل بیان دی پکې. او وجه دا ده چې بیع فاسد د عامه ده، باطل تم شامل ده. ځکه هر بیع چې باطل نه فاسد به خامخای ادا سینه ده چې کما بیع فاسد نه خامخا دي باطل هم وي. نو رزیل اصول مخې ته کو هغه موافق به حکم لګو مخکې من ذکر کړو. مولوی صاحب د کوم شي نه چې نهي راشي هغه شي ته منهي عنه ویل کېږي، منهي عنه. چونکه نهي کون کې نهي چې دی الله جل جلاله دی، هغه حکیم ذات دی. حکیم ذات چې کوم شي نه نهي وکي نو حکمت تقاضا ده کې چې هغه کې وقبحي به منهي عنه د قبح په اعتبار سره په دوه قسمه ده. یو تقبیح لعینه ویل کېږي، بل تقبیح لغیره. قبیح لعینه هغه منهي عنه ته ویل کېږي چې ذات کې قبحي. قبیح لغیره هغه منهي عنه ته ویل کېږي چې ذات کې قبح نه وي، غیر د وجه نه پکې راغلي. به قبیح لعینه په دوه قسمه ده. یو تقبیح لعینه وضعی ویل کېږي، وضعی. یو تقبیح لعینه شرعی ویل کېږي. قبیح لعینه وضعی چاته ویل کېږي؟ وضعی هغه منهي عنه ته چې بذات کې قبح وي او عقل ادراک کوي. دغه قبح ادراک د موقوف په شریعت باندې نه، عقل خپل ادراک کوي. لکه ناشکری کفر، منعم ذات ناشکری کول عقل وای چې دا غلط کار دی. دغه شان عبس کار، عبس کار منهي عنه قبیح لعینه دی. هغه کار چې هغه کې نو دنیوي فایده وي او نو اخروی وي. عقل تقاضا کوي، ادراک عقل کوي چې دې کې خو بسته قبح ده. دویم قسم قبیح لعینه شرعا. صاحب د حسامی فرمایي چې د اول سره ملحق وي د عدم اهلیت او عدم محلیت په وجه. معنا دا چې هغه کې قبحي قبحه لذاته وي، خو ادراکی شریعت کې عقل نه. شریعت دغه کار د باره اهلیت مقرر کړي یا پکې نه وي. دغه کار د باره یو محل جوړ کړي، هغه محل پکې نه وي. لکه اوس به او د سړی چې مونږ کوي دې کې قبح لعینه ده، ادراک عقل نشي کولای، بس مونږ غم کوي او دایم کې یو شان شو. خو شریعت ادراک کوي چې قبح لعینه د اهلیت پکې نشته، یا محلیت نه وي. محلیت لکه بیع د حر، د حمل بیع، حمل الحمل بیع، دې کې محل نشته، محل د بیع نه دی. پردی ښځې له طلاق ورکول ټول محل نه دی. برحال قبیح لعینه شرع وضعی او قبیح لعینه شرعی، د دوړو یو حکم دی. هغه دا فقها تعبیرونه بدل بدل کوي. تعریف ادا شو چې بیع په باب کې راشي دا بیع باطله ده وایي. بیع باطله چاته ویل کېږي؟ تعریف یې چې هغه قبح په ذات کې وي او وصف کې وي، ذاتن غیر مشروع وي، وصفن غیر مشروع وي. لن تعبیر فقها کوي وای دا بیع باطله ده، حکم به اعتبار سره تعبیر کوي وای بده باندې شریع احکام نه مرتب کیږي، بیع باطله باندې شریع احکام نه مرتب کیږي. ولی
ابا یې نو مونږ ویلو مخکې چې هغه ته بیا ویل دا صرف په اعتبار د معنی لغوي دي شرعي معنی سره بیا نه ده نه رسي به شرعي احکام به نه مرتب کیږي بیا باطل ده ذاتن او اصلا پکې قبح ده صاحب د هدايه د بیا باطل احکام چې ذکر کین اول حکم دا لګی چې وای په دې باندې شرعي احکام نه مرتب کیږي مبیا باطل کې مشتری په مبیا قبضه وکي مالک نه جوړيږي مبیا که هلاک شي قیمت به ورکي بایه تا بلکې دې کې دوه راځي ذکر کړی دا ولګرستو کو شرعي تصرف ورته نه دي حاصل ک تصرف کوي اعتبار به ورلنوي یو سړي په بیا باطل معنی د چانه غلام واخستلو بیا باطل معنی نو مشتری مالک نه دی لہذا کا آزادی نه آزادیږي دې په مقابله کې بیا فاسده دغه په قبضه سره مالک جوړیږي کا آزادیږي هلته شریع احکام مرتب کیږي بیا فاسده به ان شاء الله راشي منګلا هلته چې د مشتری په قبضه کې مبيع اعلی شي سمن قیمت به ورکي بایه تا او بیا باطل کې چې مبيع د مشتری په قبضه کې هلاک شي یو رایدا د چې مشتری مانی سم نه لازميږي دا مانت د غسره بعض علما فرمایي دا صاحبین رایدا ا د امام صاحب رایدا وجه سره د مشتری په مبيع باندې قبضه کړی دی په اجازه د مالک کړی دا خو په زمن د بای کې کړي و بای لاړ نو د اجازه باقی دی لا او کله چې یو سړی د بل په ملک باندې قبضه وکي او د مالک په اجازه تی وکي نو دغه سره به د امانت دي دې ته قبضه غیر مضمونه ویل کېږي د دې زمان نه که هلاک شي توان نه کې استهلاک به بکی ویږي کنه او بعضی وای چې نه توان په کې بهر حال دي بعضی علما فرمایي د صاحبین رایدا بهر حال دا بیا باطل وا به علماء د بیا باطل لپاره سورتونه ذکر کړی دي اقسام ول ذکر کړی اول قسم چې پروکن د بیا کې خلل وی رکن د بیا کې زکه باطل ای رکن د بیا ایجاب او قبول له نه ایجاب قبول کې خلل وی څه مطلب ایجاب قبول کون کی چې دی هغه کې اهلیت نه بیا باطل وی نرسی بی لکه لیوانه چې به کوي باطل ده ناسمج ماشوم بیخي وړو کې چالتا ولی اجازه تم کې معتبر نه هغه به کوي دا به باطل ده وجه سره اهلیت نشته اهلیت چې نشته نو به ایجاب او قبول کې نقصان را لې ځکه ایجاب او قبول خو به اهل کوي دویم نمبر کله چې به کې تعلیق وی تعلیق کزید را لې بتا معنی بدا مبیا کزه دراله نو د ازما مبیا ستا شول په 1000 روپۍ باندې او ما ته قبول ده نه ده صحیح په دې شرط چې زه دراله ارسې کنه ځکه ایجاب قبول فی الحال موجوده ولي حکم فی الحال لګول دلته نه لګي دریم نمبر اضافت ده اضافت بای آینده کې کول الک ازما دا کتاب پتا در خرڅ شو د جمعې د ورځې نه نو تاسو ما مخکم تقریبا ویلی یو تعلیق دی او اضافت دی فرق دی پکې اضافت کې سبب فی الحال موجودی کې زمنګ د حنابو باندې زمانه پتا ما دا کتاب در خرڅ کو او ما ته قبول ده ایجاب قبول سبب د بې ده کنه مشتری چې مبي مالک جوړیږي سبب یې څوک دی ابیا ده نو بیا فی الحال موجود شول البته حکم چي دی دای صرف شاته او تعلیق کې زمنګ د حنابو باندې زمانه تاخير شرط په وجه سبب هم مؤخر کیږي چې کله شرط موجود شي هغه وخت سبب موجوديږي مدد اور رکن د بای کې چې فرق وي درې صورت شو عدم اهلیت تعلیق او اضافت همدغه شان څلورم صورت عدم تعدد کله چې تعدد نوی په بای کې مونږ ویلو ایجاب ځان لکه زغړی قبول ځان لغړی نو کدواړه یو کس وکي نو به بیان کیږي ځکه ایجاب شو یا به قبول شي دواړه خونه شو یو کس دواړه نشي کولای پنځم عدم موافقت دی ایجاب وکي د کتاب درمانه در خرڅو مې بزر روپیا غوې زمو بیل علامه بزر معنی
نو قبول چې کله موافق د ایجاب نشي نام به باطل ده. لنډه دا د مولوی صاحب موږ ویلو کله چې شرایط انعقاد فوت شي یادم شي شروع کې ویلو به باطل. دویم قسم د به باطل کله چې په محل د به کې خلل وي، محل د به مبيع ده، هغه دا چې مبيع مال نوي مال لکه شراب او خنزیر. دویم به د معدوم شي کول را روانه ده، مبيع نشته د سره څه شته نه نو لکه من ابل ورځ ویلو کله چې په باغ کې د سره میوه ظاهر شي نه یو سړی د باغ د میوه بیه کوي. دریم غیر مملوک شیخ تاریخ ته مالک نه مرغی د الله سره پاتې دي ان شاء الله ان قریب وایو. څلورم د اوصاف او د توابع او بیه کول، لکه په غولانځو کې پي خرڅول روانه ده، د ګړي بملا باندې وړي د غوړی خرڅول د کټکولو نه مخکې او پنځم نمبر خلاف جنس. هلکه دا کتاب در باندې زر در خرڅومه دسی وایا تا باندې د پلانکې شه در خرڅومه د سونې دی دا آسان مثالي دغه استر باندې در خرڅومه په 1 لک روپۍ باندې هغه به خر وخیږي، خر خو خلاف جنس داسته. او دریم قسم چې کله صحیح او باطل اجتماع وشي، غلام او حر دواړه په بیه کې جمع شي، ان شاء الله د دې بیان وکړو. برحال دا اول قسم بیه باطل تیر وتله. قبیح لغیره دویم هغه منهیان هو چې هغه بذات کې قبح نه د غیر د وجه نه پکې راغلي. به دا غیر په دوه قسمه دي، دا غیر بیا وصف لازم د منهیان هو سره وصف لازم چې کله منهیان هو راضی کنه دا مر سره. او دویم صورت دا چې وصف لازم باندې مجاور به کله به او کله ور سره نوي. نو کچری قبح لغیره وا او غیر وصف لازمو دې صورت کې کبای مسله و به بفاسده ګرځي. لکه یو سره زبدي جانزیب دا کتاب خرڅوم او شرط پکې ولګوم چې یو مش پوری به کې زه مطالعه کوم به در کوم نه شرط چې دا د مشروط سره لازمي کنه دلته به د شرط په وجه باندې قبح د شرط په وجه رااله به کې څه نقصان نشته او شرط وصف لازم دی به فاسده. او کداغه غیر چره دا وصف لازم نه وصف مجاور وی کله کله نه نبی به حکم د کراهت لګي وای به مکروه ده. لکه اذان د جمعې چې وشي اول بیغې نه پس بیا کول بیا کې نقصان نشته. قبح به کې غیر د وجه نه راغلي چې هغه خلل په سعی کړي خدا وصف لازم نه دی. عام طور خلق بیا کوي یا به کې سریم نه لکه اذان اول نه مخکې بیا کوي بیا نه کوي وغوي اذان وشو قلار املاسته دی نزي یا بل عمل کوي او کله دوالم جمع شي کله رواني سای کې خلل نه جوړي بس پر روانه بیا کوي. دې صورت کې حکم به څه لګي د کراهت لګي وقت بغدای ښا مې به مکروه کې به فاسده کې حکم دای چې مبیا به مشتری معنی واجب ده بای ته واپس کی بای معنی واجب ده چې بای ختم کی کراهت کې دغه شان نه ده. تاسو خبر پیږي کنه راځي لاندې تعریفونه کړي والباطل ما لا يصح اصلا ووصفا ولا يفيد الملك بوجه دا ملک فائدہ نه ورکړي ځکه ملک خو د بي احکاماتونه دي دلته شرعي احکام نه مرتب کیږي. فاسد چاته وي ما يصح اصلا لا وصفا وهو يفيد الملك عند اتصال القبض به. ورپسې به موقوف مخکې سم بیان کړو ما يصح اصلا ووصفا ويفيد الملك د ملک فائدہ ورکړي خو على سبيل التوقف چاغه فضولی اجازت وکي اصل اجازت وکي فضولی ته دبای مکروه چاته وي ما يصح اصلا ووصفا
وقد جاوره منهي عنه د منهي عنه ورسره مجاور شوی یعنی چا کې چې قبح هغه ورسره مرګري شوی. برحال باب البيع الفاسد والو ته شامل له. علامه شامی فرمایي وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا او بوي ان ائمتنا لم يفرقوا في العبادات بينهما. زمن احناف او ائمه په عبادتو کې د فاسد او باطل منځ کې فرق نه دی کړی، دواړه یو شی دی. البته معاملاتو کې فرق کړی دی. وانما فرقوا في المعاملات علامه شاملی کې لیکه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 146. یو ځکه لیکلی وکل ما اورث خللا في ركن البيع فهو مبطل، ركن کې شو نقصان وي، وما اورثه في غيره فمفسد. 7 نمبر جلد 234 صفحه کې دي. په دې باب کې دوه بحث دي، انتهي اهم درس ته نن ښه. په دې باب کې څو دوا پاول بحث کې د بيع باطل او د فاسد بیان دی. اول بحث کې به په دې اول بحث کې د بيع باطل او فاسد بیان دی، خودري امور به کې ذکر کیږي. پاره کې امر اول چې دی هغه کې د ابطال او د فساد وجوهات ذکر کیږي دیار لس. نو څو بحث لري دوا. اول کې د فساد او د بيع فاسد باطل بیان دی، درې امور باندې مشتمل. اول امر کې د فساد ابطال لپاره وجوه بیانې څو دیار لس. داغه حاصل دا دی حرمت، عدم تقوم، عدم ملک، عدم قبضه، اتصال د مبيع د غیر سره خلقتن، عدم وجود المبيع شپږ شو کنه، غرر ضرر اتشو، شبه ربا شبه قمار لشو، او یولسم جهالت د مبيع چې مفضل المنازع جوړيږي، او دلوسم شروط فاسده، او دیارلسم جهالت د آجال او نیټه چې مجهولي. دا دیارلس امور د ابطال او د فساد دي ښه. دا په ټول ګوټه کو راځي والله. اول نمبر حرمت براته بیانې. حرمت څه معنا؟ کچری مبيعه مال حرامو ندی صورت کې بابا یا باطلې لکه مردار خرڅول، ځکه دا مال متقوم نه دی. نو همدغه شان وینه خرڅول دا مال متقوم نه دی. اذا كان احد العوضين کله چې عوضین کې یو او کلاهما محرما فالبيع فاسد معنى باطل، بيع باطل ده. كالبيع بالميتة لك بيع بمردار باندې، که مردار سمن جوړ کیم بيع باطل ده، او کوم بيع جوړ کیم بيع باطل ده. توجه جی ولی باطل ده. رکن کې نقصان را لیکنه که مردار مبيع جوړ کی نو مبيع خو محل د بيع دی وخت بیانو کو، او که مردار سمن جوړ کی نو به خو بهم د بيع کم تعریف دی هغه صادق نشو. مبادره المال بالمال، مردار خو مال نه دی. او دغه شان وینه که مبيع جوړ کی او که وینه سمن جوړ کی نو دا چې مال نه دی دواړو سره لګي، که مبيع جوړم مال نه دی او که سمن جوړم مال نه دی. نو مبادله المال بالمال چې کوم تعریف دی رکن د بيع دی په کې خطا فوت شو، نو بيع بچوي باطل بوي. پوه نه شولې پی راځي لک تفصیل کولان دی راشي. البيع بالميتة والدم باطل، دغه شان بيع په حر سره کول لانعدام ركن البيع وهو مبادله المال بالمال. وجه سره مردار او وینا دا مالی متقوم نه دی. متقوم تعریف من کړو متقوم شرعي او عرفي. متقوم شرعي هغه ته ویل کېږي چې د کم شینه نفع خصل شریعت اجازت ورکړي، او متقوم عرفي کم شینه چې عرف کې نفع خصل ممکن وي. او د دې لن تعبیر دا
د کوم شي نه چې جایز نفع اخیستل ممکن وي اب مال وي نو مردار او وینه د دې نه جایز نفع اخیستل ممکن نه دي. البته وینه کې لږ خبره واوري نن سبا خلک ویني اخلي کنه به چړاوي ځانتا. نو دلته دوه مسلې دي، و د بیوعات او د ویني خرید فروخت او یو وینه ځان ته خېجول دي، مریض ځان ته خېجي، دا حضر بحث مسله ده. او ان شاء الله توایو خلند واوري وس د حضر بحث مسله ده چې نفع د حرام شي نه خصل جایز نه دي، نتیجه دا وینه ځان ته نشي خېجولای. البته که درې شرایط موجود شي نو به حرام شي نه نفع حاصل ولې شي، علاج بالحرام کولای شي. یو دا چې حلال دوايي نه، او دویم دا حاذق پویا او مسلمان طبيب وایي چې ته دغه حرام شي استعمال کا باغې دوا وکا، او دریم غالب ګماندای چې حرام شي نه نفع حاصلېږي فایده ورکوي. دا درې وړ شرایط موجود شو نو انتفاع بالحرام چې به جایز ده، دوا بالحرام نو وینا کداغه شان صورت اختیار کړلو بس به وینه خېجول شي. که خرید او فروخت څنګه نو خرید او فروخت نه دی جایز ده، دې مسله ده ځکه مالی متقوم نه دی. نو به مسله ده که چاته مفتو کې نه ملاويږي مجبورن یې لنبه نو مجبوری په وجه باندې خو به خستل شي. الضرورات تبيح المحظورات شلم مادم ویلی وا خودم رده څوک چې خرڅي هغه ته ضرورت نشته هغه ګناګار دی، بیا باطل کوي. څوک چې شیخ دی هغه مجبور دی، هغه لپاره بسوي وي. بل صورت والبيع بالخمر والخنزير، وليس بشراب او خنزير باندې بيع کول. نه دې دوه صورتونه دي، شراب او خنزیر سمن جوړول. څوک سمن جوړول نو په دې صورت کې بابا یا باطل نه فاسد وي. مثلا یو شړی کتاب اخلي په شراب، کتاب اخلي په خنزیر معنی، نو په دې صورت کې بابا یا فاسد وي. وجه دا چې مبادله المال بالمال خشوع کنه، خنزیر او شراب مال له د باز خلکو په نظمانی عیسایانو په نظمانی مثلا اهل ذمه وبنز، البته شرعا متقوم نه دي نو بیا فاسد دي. او کشری دا شراب او خنزیر مبیا جوړه کی نه په دغه صورت کې به بیا باطل ای ښا. که شراب او خنزیر څه جوړ کی مبیا، ځکه دلته اوس فساد قوي شو، محل به کې نقصان رالی. مخکې خو سمنو، دلته فساد کمزور او فاسد حکم وو چې مبیا دې جوړ کړ محل کې نقصان رالی. اوس څه شو بیا باطل شول. نو فقهاو داسې ذکر کړی دي، ضابطه ذکر کړی ان احد العوضين اذا لم يكن مالا في دين سماوي، احد العوضين کچری د سره په دین سماوي کې مال وینا نو به فل به باطل، کما به جوړم به باطل دا او کسمنیم جوړې لکه مردار او حر. وان كان في بعض الاديان مالا دون البعض، بعض اديان کې مال وي بعضو کې نه وي. نو به کچری ممکن وي چې من د دې شي نه سمن جوړ کو نو به فاسد وي. لکه غلام خرڅول په شراب مانی، شراب بسمن کو او دغه شان شراب خرڅول په غلام مانی به هم شرابونه سمن جوړ کو، اگر چې با په عبد داخله شوی. منګه شپږم ماده اصل ویلو د امام کرخی رحم الله امور المسلمین محموله على صحه متى امكن، ترڅو چې امکان وي صحت به رلو. نو چې شراب او غلام ترمنځ د خنزیر او غلام ترمنځ به کېدل منګ بر دي، شراب او خنزیر نه سمن جوړو. او کچری په مقابله کې د شراب او خنزیر کې داسې شراله چې هغه سمنو د مبیا جوړه شولات. لکه په نقود معنی، نقود خو همیشه لپاره سمن وي من قاعده ویلې و. په دې صورت کې بدینه مبیا جوړه شي به به څه شي باطل به شي.
مخکې راځي جی دویم چې عدم تقوم دی دا یو حرمت تیر شو صاحب د هدايه بسری کړي وکذا بالحر لانعدام ركن البيع ان دویم نمبر عدم تقوم د ابطال او د فساد بلکې دام د ابطال صورت دی نو او بالخمر او بالخنزير نه مخکې موږ بیان هم کړلو په شراب مانی او شی خرڅه اخلي په خنزیر مانی خرڅه اخلي یعنی دا سامان جوړ کی به بابا یې کوم وي فاسده بوي او کچري دا مبیا جوړ شي یعنی مقابله کې نقود وي نه به کومي باطل بوي والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فدا بکم صورت کې چې سامان جوړ کی دا څنګه دا کم کیړې مکوړې چې ملاویږي نن سبا مونږ چې وته خزنده وایو مګه منګک لړم دا ټول چې دي کنه دام مالی غیر متقوم دي او ادیان ټول ادیان سماویو کې غیر متقوم دي دې بیان باطل ده لنډدار دینه جایز فدا غسل ممکن نه دي مار شو کلم چې د یو صورت را لې چې جایز فدا غسل ته ممکن شو یو تر مالی متقوم جوړ شي نرسي دا عرف سره بدلیږي احکام موږ 37 ماده کې ویلو لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان خاوره په خوا مال نو نن سبا مال جوړ شوی خاوره شخوان چې مال نو وس مال جوړ شوی خلک په ټوله ور کوي گیسته جوړي وغیرہ دریم نمبر عدم ملک دی عدم ملک یو سړی د مبيع مالک نه خرڅي نو بهم بیا باطل ده به من كل وجه مالک نه وی لکه د حر بیا چي کوي او دویم صورت کې عدم الملک من وجهين وی لکه د ام ولدی د مدبر او د مکاتب بیا نو دلته عدم ملک دی نو بیا باطل ده وكذلك اذا كان المبيع غير مملوك كالحر من ویل الحر چره محل د بین دی موجود دا قبیح لعینه شرانو همدغه شان بيع ام الولد والمدبر والمكاتب دا ټول قبیح لعینه شرعن دي ام ولد پیجن یا غوینځ ته ویل کیږي چې سړی ور سره ملاویږي خپل مولاوت ور سره کوي نو دا موینځ ده به چې کله د دینه بچي پیدا شي به ما موینځ ده خو چې کله مولا دا وو کی چې دا بچي زمانه دی وس ام ولده جوړ شولا دغه نه پس کا نو کله بچي نه راوړې ام ولده نه راوړې دا مولا نه کړي بیا ام ولده نه دا و بکې مدبر به بدو قسم معنی دی یو مدبر مطلق دی چې بس زمول شوم ته آزادي یو مدبر مقید دی ک پلان کی سفر کې مول شوم ته آزادي دلته د مدبر نه مراد زموږ د حنابو په نظم باندې مدبر مطلق دی او مدبر مقید چې هغه بیا جوړیږي ښا والمراد بالمدبر الذي لا يجوز بيعه المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفته وربسي ويدون المقيد إذا قدمت من سفري هذا فأنت حر إن مت من مرض هذا فأنت حر ويباع المدبر المقيد بالإجماع لا هداية كذي برحال وی فاسد صاحب نے ہدایت فرمائی معنی و معناه باطل بیا باطل ده والمراد المدبر المطلق دون المقيد دم صاحب نے ہدایت ذکر کړی دي ولی سے دا کم خودرو غاس وی کنه غیاګانی د دې بیا بڅنګي نو حدیث شریف کې راځي درې شي نه دی پاغي کې ټول خلک شریک دي توجه جی یو وبدي یو غیا ده او یو ور دی اوس وبو کې ټول خلک شریک دي دې څه معنا ده او دا سړی خرڅول شي کنه د دوه مسلې دي ولې سه وبو کې ټول خلک شریک دي نه فتح غسل شي د دوه قسم دي یو نه په شفیدا
یعنی اوبه تسکلی شي په خپلو حیواناتو باندې اسکلی شي ترکاري پخې اوبه راخلي یوه دا نفع ده او یوه نفع د شرب ده پټیله ده اوبه ورکې پټې پې اوبه کې ذهن کې کېناستلي اوبو نه نفع به څو قسمه شي په دوه به ټول خلک په اوبو کې شریک دي د دې صورتونه واورئ په دې اعتبار سره اوبه په درې قسمه باندې دي یو د سمندرونو د غټو نهرونو اوبه دي د باران اوبه دي دې کې ټول خلک شریک دي او دې کې نفع په دواړو طریقو سره اخیستلی شي هر کس د څکلم او د پټي د اوبه کولم یعنی د هر کس پکې حق شفم ده او حق شرب شفعانه شفا حق شرب هم دی دویم نمبر قسم د اوبو هغه اوبه چې سړي خپله محفوظي کړي کولر کې منګي کې ټینکۍ کې وړو کې تالاب کې نو دې قسم کې محفوظ مبیا ده د چا هم پکې حق نشته دی دا هم د ده دي وړو کې تالاب یادوم حتی مبیا ده که خرڅولی هم شي او دریم قسم د کوی اوبه دي کوی درمیانه راولم د چینی اوبه دي غټ او کوی اوبه دي د چینی اوبه دي صحیح شو یا غټ تالاب دی خود د ذاتی تالاب دی نو دی کې حق د خلکو شته که نشته نو اول قسم حق شته دی د خلکو یعنی حق شفا او حق شرب نورو ته نشته دی البته حق شفا کې دا سړی داسې کولی شي د اوبو والا چې اوبو نه خو څوک نشي منې کولی خو د ده کم ځای دی کم مکان دی کم ځمکه ده هلته د داخلېدلو نه خلک منې کړي نو منې کولی شي البته چې نور ځای کې اوبه نه میلاوېدلی د څکلم نو قاضي به ده ته ووایي خلکو ته اجازت ورکړه چې دردن نشي ځمکه کې اوبه راوباسه خلکو ته بار چې خلک اوبه وڅکي څو قسمه شو درې شو که نه بهرحال د دې باب سره مناسبت هغه دا چې دوه قسمه اوبه خرڅولی شي کوم چې دویم او دریم قسم اول قسم نشي بلکې دویم قسم خرڅولی شي او دا دریم چې دریم هم نشي صحیح رایې داره دریم هم نشي د کوی اوبه د چینی اوبه د غټ تالاب والا او پاتې شو اول قسم د نهرونو اوبه هغه د سره شامل دی نه د سمندر اوبه د باران اوبه خو هېڅ شامل کم نه دی دویم شی چې وکنه هغه غیا وا نو غیا کې دوه قسمه غیا ده بلکې درې قسمه غیا غیر مملوک ځای کې غیا را ختلې ده او د خپل را ختلې غیر مملوک ځای کې غیا ده او خپل را ختلې ده دې کې دواړه قسمه حق دی هر چاته غیا بخپل حیوانات خوړلې شي او ځان سره وړلې شي او دویم قسم چې مملوکه ځمکه یو د خپل به کې باقاعده کړلی نو دغه اول قسم دا د چا ملک نه دی څوک یې خرڅوي نشي خرڅولی هغه مباح الاصل دی که یو سړی راوشو کوي پام ته جوړ کړي ځان ته قبضه کړي به خرڅوي به یې خرڅولی شي چا چې راوشو کوله د هغه شوله اوس پکې نور حق ختم شو المباح لمن سبقت يده پوهېږئ که نه پې دویم قسم د غیا چې هغه سړي په خپل پټي کې د خپله کرلي دا د ملک دی که په پټي کې ولاړ یو که راویشو کوي نه د چا هم پکې حق نشته که خرڅولی شي دریم قسم غیر مملوک ځای کې چا کرلي خپله نو هلته حکم دا دی چې دا هم د ده ده چا چې کرلې ده که خرڅولی هم شي خو که خلک مجبور او بل ځای کې غیا نه میلاوېدله نو قاضي به درته وایي یا خلکو ته اجازت ورکړه چې دا غیا وشو کوي او که نه یې وشو کوه خلکو له ورکړه چې یو بله دې وشو کوله قبضه کې در راوستله که خرڅوي که هر څه کې خو دریم قسم اور کې هم دوه حق دي یو اور یو ځای نه بل ځای ته منتقل کول دي
او یو په دغه ځای کې د اور نه فایده اخیستل دي رڼا ته کینی ځان ورته ګرمۍ کپړې ورته وچوي توجه جی نو اور کې کومه اولنۍ فایده ده دویمه فایده چې رڼا ته څوک کینی وغیره دې کې ټول خلکو حق دی البته که چا خپل بلکړه خپل ازمکه کې نو د څه کولای شي چې ازمکه کې را داخليدل نه خلک منه کی او چې خلکو ته مجبوری ونه قاضي به ته وي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې دردن نشي او یا اور بار کا او بعد شو دویم قسم ناغه کده سی اورو چې چا بلکړه نو سړی ځان سوړلې شي او کنه د سی اورو چې چا ذاتیونه به ځان سره نشي وړلې اڅو کوئی حدیث کې چې د اور خبر راغلی دلته د اور مقصود نه دی بلکې مقصود ته نغه جنگلی درخت دي زنګلی ونی خلق چې ته اور بلې څوک د اور نه مراد هغه بکوري دي چې اول سی وي اور ته بلیږي مخکې راځي هم دې ته ورسېدنو خدام وشو څلورم نمبر عدم القبض کله چې وسړی یو شی والی ملک راشي خو لا قبضه نه کړي نو مخ کې خرڅې نشي خرڅوله اول به مبيمانه قبضه کې به خرڅې زموږ مشکات کې دو درې ورځې د درس شروع دي نو ولا يجوز بيع السمك في الماء ابو کې مایان خرڅې نشي خرڅوله قبل يصطاده د ښکار کول نه مخ کې خرڅې نشي اول ښکار کا قبضه یې راوله پس بیا ستا شو اصل کې مایان چې دي مباح الاصل دي دغه د چا ملک نه څنګه چې د اوبو مساله و د قشنده د اوبو په زمن کې دي هغه چا مایونی ولو لمن سبقت يده بس داغه شو وسه خرڅې ټیک ده ندلته د فساد وجه چې د هغه ادم قبض دي مبیا قبضه کړي نه د څنګه خرڅې به مای چې ابو کی خرڅه دي صاحب د هدايه لګ نور سورتونو ذکر کړی دي ورپسې وی ولا فی خطیره اذا كان لا يؤخذ الا بصيد لانه غير مقدور التسليم متوجه شي اول صورت دا دي چې ابو کی نهر کې سین کی مای دي خرڅه دانه دي سین وجه دا چې دي کې ملک نشته د سره قبضه خل لا پرې د ملک نشته بیا باطل ده دویم صورت دا دي چې غټ طالب دی غټ تا مای ونی ولو مایان دی ونی ولالته دی وروار چول طالب تا خو غټ طالب دی بغیر د جالا بغیر د هیلې نه مای نشي نیولې ان دې صورت کې مایان ستادي ملک شته منو خو به به ټیک نه ده وجه سره قبضه نشته کنه قبضه لای چې بغیر د هیلې نه ته شې سپارل شي صاحب د هدايه وي حادثي وایا غلط می ویلو ملک مشته قبضه مشتره یو بل شنه نشتره عادت چې بایم قادر نه دی بس فارلو معنی دا شی غیر مقدور التسلیم دی مقدور التسلیم هغه شی چې هغه بغیر د هیلې نه نیول شي دا نه شي نو صاحب د هدايه وی لانه غیر مقدور التسلیم څه صورت شدوا دریم وړو کې طالب دی یا غټ دی خدای یو سینو یا د نیر نه پکې سره جنگیدل مایان پکې دي طالب ترازی او پسوزی زی راځي نو دې صورت کې کڅوک دغه میانو بیا کوي نه دسي ملک نشته پکې او څلورم سورتي کوړو کې طالبي وړو کې طالب یو چا پکې مایان نیولي ورچولي چې بغیر د هیلې نه به نیولې شي یو وړو کې طالبي سین پکې مایان راشي دا پکې سزا ور پسې بند کی بغیر د هیلې نه اوس مایان نیولې شي په دې دوه صورتونو کې مبیا د ملک هم دی قبضه هم ده او په تسلیمولو قادر هم دی نو به جایز ده یو صورت کې ماینی ولې دی او به ورچولې ملک جوړ شوی دی لمن سبقت يده راغله
بل سیرت کې خاص دې لپاره تعالی جوړ کړی دی بس دا زیبان کو چې مایان پکې رال لکه یو سړی چې جال چې کم دی دا مرغو ته خور کی او به پکې مرغۍ ونه کلی خداغه شي کنه نه رسېږي ولا بي الطائر في الهواء همدغه شان بي د مرغو په هوا کې نه ده جایز د دې دوه صورتونه دي یو د عدم ملک دی اسی مرغۍ روانې دي خرڅي دا خو ستا ملک نه دی دویم صورت د مرغۍ دی خپل د اوپرې دی خودله به د دې دوه صورت دي یو دا چې په اشاره باندې تعالی نه راځي نه دې بیان د جایز کا ولې قبضه دي نشته یو وای بای چې قادر نه دی په تسلیم باندې او درې خپل مرغۍ دي د باریدلې ده او کته اشاره وکي کنه حال دي راځي یعنی بغیر د هیلې نه نیول شي په دې صورت کې به جایز ده ملکم دی قادرم دی په تسلیم ولمانی نه رسېږي صاحب دې دی وکذا لو ارسله من يده لانه غير مقدور التسليم پنځم نمبر اتصال المبيع بغیر خلقه مبيع د غیر مبيع سره خلقه متصله ده لکه وسله دغه بچی کم چې بخېټه کې حمل هغه خرڅي نو حمل مبيع ده او دا متصل د خلقه د غیر مبيع د غوا سره د چيلي سره د اوخي سره دا نه ده جایز وجه سره نو یو څه ازما خبر ذهن کې کینه وای د موږ وجوهات د ابطال او فساد بیانې او دیار لس دا نه د ضروری چې په یو شي کې په فقط یو وجه که تاسو سوچ موږ په شمارو په یو شي کې دوه او درې وجم جوړیږي دا څه ده کنه مې خاص کر کله صورتونه جوړیږي او صورت کې یو وجه بل صورت کې بلې نو بیا د حمل په بطون د امهاتو کې نه نه ده جایز وجه سره دلته هغه اتصال د مبيع د غیر مبيع سره خلقتن نه ته جدا کیږي او که جدا کینو غواته د غمور ته zarar دی او د zarar بیان سره روان دی ان قریب اتم صورت کې روان دی اور نو یو وجب کې د zarar مشوله کې جدا کی بل اتصال د مبيع بغیر خلقتن هم شو دریم دې کې غررم دی پته نه لګي بچي دې کنه سکه ټبل سیده لیدا حدیث کې تمن امراغلی لنحي عليه السلام عن بيع الحبل وحبل الحبل حبل حمل دی او حبل الحبل هغه ته نتاج وي چې د دې غواب بخېټه کې کم بچي له دغه بچي در خرڅوم ونهى النبي عليه السلام عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ذروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانس راځي ټول به شپږم نمبر وجه عدم وجود المبيع چې مبيع سره موجود نه نو بیا څنګه کې داغي مثال دی لکه نتاج الګر دی غوا په خېټه کې کم بچي دی چې دغه بچي پیدا شو به دغه په خېټه کې کم بچي جوړ شوغه درمایندر خرڅوم جاهلیت کې بدا بیم کې درې ندلته مبيع شته دی نه عدم وجود المبيع ورسره غررم دی پته نه لګي کیږي بکنه وکیږي همدغه شان دویم مثالی د ګړې پملا باندې کوم وړې ده لا ولاړه د پیو خرڅي ادم صحیح نه ده ولا الصوفي على ظهر الغنم وجدا د مولوی سب ته چې وړې کټکې کنه نستا دې کټکولو کمزه کې به کټکې جهالت دی به کې برکلان دي به چې ټیم کټکې د بینه بس دومره ټیم کې بلګ شان وړې نورم زیته شوی نوست بای ملک شری دا متصل شو د مشتری د ملک سره پته بګنه لګي
صاحب د هدایي وجه بیان کړی ده لأنه من اوصاف الحيوان دا خو د حیوان د اوصاف نه ده ولأنه ينبت من اسفل دا د لاندې نه راخیږي فيختلط المبيع بغيره مبيع د غیر سره مخلط کیږي پته نه لګي چې مبيع کم ده او د مبایع ملکم چې رسول راختلیا کم ده نه پیږي په خلاف د څنګه باندې څنګه خرڅول شي ځکه څنګه بار نه صاحب د هدایي بار نه غټیږي لاندې نه ته په هکې پړې تاو که یو تار تاو که نو سټې چې کومه سره د سټې نه غځې پورې په خپل زماني بر رواني هغه د مشتری په ملک زیادت کیږي سباق نه کوي څنګه اخیستل نو څنګه چې زیاتیږي هغه په ملک زیادت کیږي خجی بهرحال حدیث کې لدينا من راغلي لما روي انه عليه السلام نهى ان يباع ثمر حتى يطعم وصوف على ظهر الغنم حتى يقطع ولبن في ذر حتى يخرج همدغه شان غوړي په شودو کې خرڅول نټول من دي امام ابو یوسف رحمه الله نے روایت نقل لك في الحال کټ کې وری کې به سیده خداغه مرجوح دی غیر مفتابی وم نمبر غرر دی توجه کا غرر داس د کول ډیر ضروری دی کا غرر خپل معنی د غیر یقیني حالت تردد حضرت کی تکمیله کی شدیدی درې صورتونه جوړیږي والجامع الذي يجمع هذه البيوع غرر چې بکم بیات کی اما جهاله المبيع کله مبيع مجهولي او عدم قدرت البائع على تسليمه بائع پسپارول نه قادر ادوا او كون المبيع على خطر کله مبيع په خطر کی چې مبيع به وی کني با نه دا درې وړ صورتونه د غرر دي ښا بزین کې دا کې نه وي غرر چې ده کنه یو فاحش وي او یو غیر فاحش وي سیروي نو بای چې فاسده یې غرر فاحش فاسده جهالت پیدا کوي کم چې غرر یې سیره ده کنه نو هغه سباق نه کوي نه رسېږي اوس دې په ګڼ احکام متعلق دي غرر پسې کا نن سبا د انشورنس خلک انشورنس کوي مختلف صورتونه دي گاڑی انشورنس کوي د کمپنۍ سره او بدن انشورنس کوي نن سبا خو به ترقی شوې ده د بدن یو عضو انشورنس کوي ان شاء الله د دې په پورا بیان کوو انشورنس پورا درس کوو کا او یو ورځ او دوه یو هفته درس وکړو ان شاء الله کله د کور انشورنس کوي د سامانونو انشورنس کوي زندګۍ انشورنس کوي دا مختلف صورتونه دي نه د جایز ولې دې کې غرر دی یو طرف ته کمپنۍ ته پیسې میش په میس ډکیږي او دویم طرف ته خطر کې لري چې د ته به څه ملاويږي کنه دا به بیماری کې کنه گاړه به خرابيږي کنه غټ درې قسمه دي ان شاء الله ته به وایو کا اسلام او جدید معیشت کتاب کې بهرحال غرر دی پکې ښه اتم نمبر ضرر دی هم نمبر غرر او اتم نمبر ضرر توجه جی د کپړې نه یو غز کپړه خرڅول دا به دلته مشبای ته ضرر دی بای سره کپړه دا یو غز پکې خرڅو مشتری ته یو غز نه علما نبی به بای سره یو غز بغټ کې چیکټ کړه بقای کپړه با نقصانی پاتې شي ځکه غز په کپړه کې وسب دی وسب سره باقی کې نقصان راځي مونږ ویلو کنه ندی وجه دلته چون کې بای ته ضرر دی دا وجه بای صحیح نه ده خیات ساتي دا کپړی حکم دی کم چې بغس کټ کولو سره بقای کم کې چې بغس کټ کولو سره واقع ته نقصان رسی کنه رسی نبی جایز دا ونن سبا چې نه رسی ښا ځکه زوات الامثال نه ګرځېدلې دي دا خبره نن سبا نشته دی وای کده کټ کولو زې معلوم کړي او کنه وی وجه لأن التبعيض يضره که یو غز د کپړې نه راکټ کی بخانه مسله ده او به ولور کی بس به جایز داسم ضرر ملاو شو دویم صورت
په چت کې بش خرڅول دلته بای ته به ضرر دی بش خو سینه را لري کیږي ټول چت به ورانه نو بای ته به کی ضرر شو خدلته حکم دار کچري دا بش را لري کی دغه مجلس کې ولوري کې بس سیدا رسې کنه خجي او درې مضربه القانص او هغه پیره د جال وشتون کې خلق جال والا مایان جنی سي خلق ته وای دا جال بدین وبو کې ولما او بس څومره مایان مروت الستا بزر شو ستا بدوزر شو نو دا جایز نه ده وجه دار چې دلته مبيا مجهوله ده شته کنه شته دغه دا چې مبيا چې ده کنه کاغه فلحال کوي نو ملک نه ده نه رسېږي او که خپل تعالی بي قادر له تسلیم نه ده پتن لګي پويږي کنه او کچري ور سره مبيا به څومره دې پتن لګي نګوره ملک نشتره یا ملک شتره قادر له تسلیم نه دی ور سره مبيا مجهوله ده او کچري وای وس بیان په دې شرط بیا کوم فلحال نه آینده کې معنی چې کله مې روزي دا خو به بیا مضافه ده دا منه ده سي اضافت ولا بیا ده دا سي ور سره صاحب دې دی وي بده کې غرانم دي مبيا به یې کنه کې څومره به دا موشو لاندې وجه لیکلي لانه مجهول لا يدرى ما الذي يحصل من الضربه ولان فيه غررا لانه يجوز الا يدخل في شبكه شيء من الصيد دا کړه عام شکار خبره یو کړه مایان و غیره وی نهم نمبر شبه ربا دا موږ دا خبر قاعده بیان کړې و چې ربام حرام ده او شبه ربام حرام ده موږ مشکات کې حدیث ویلو حضرت عمر فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو او پوره تفصیل موږ ته د ربا ونه کړلو لہذا صحابه ته وی تاسو ربام پرې دی او ریبا او شایبای ربام پرې دی لنډه دا د شایبای ربا په حکم د شاکر ربا کې راځي دلته وای کنه شبهه الربا لسم بس شبهه القمار دی نشبهه الربا مثالونه نامنګ پرونه درس د مشکات کې بیا مذهبانه نه ده جایز بیا محقله نه ده جایز بیا معاومه نه ده جایز سنیا نه ده جایز دا مشکات کې برون مونږ ویلو مذهبانه زبن نه ده دفع معنی ده استرا کې بیا مذهبانه دي ته ویل کېږي چې د جنزب قجورو بوټي دي زور ته کټ قجوري ورکوما وزن معلوم دی یا نه او ورته مستفاد دغه پلان کې بوټي کې کم قجوري دي مال دغه راکا دا نه ده جایز وجه سره مولسه دلته بیا د اموال ربویو کېږي په جن سره قجوري به قجوري او اٹکل لزکه بوټي کې څومره دی پته نه لګي موږ ویلو چې اموال ربویو بیا چې هم جن سره کېږي او اٹکل کېږي نه بجایز یو قاعده فقهاو ذکر کړی ده چې کمزې کې کمې زیته په بیا کې جایز وي الته اٹکل بیا هم جایز وي کمزې کې چې کمې زیته نه جایز الته اٹکل بیا هم نه جایز دلته قجورو بیا په قجورو باندې کمې زیته جایز ده ناټکل هم نه ده جایز کده فقهي ضوابطو کې دي پوه شولې به نو بیا مزابنه ځکه نه ده جایز ها کچره جنس بدل وي د قجورو بوټي میوه تخله ما پروپو باندې نالته څومره قجوري بکی دي ان دې معلوم خو به اشاره سره معلومي کی کنه په غنمو تعالی جایز ده انګورو باندې تعالی جایز ده خدا رک مقابل قدري او قدري نبي نسا حرام ده لاس پلاس به ضروري کا دیم نمبر بیا محاقله ده دقه قسم بیا د خدا بام فصل کې ده لکه د غنمو پټه ولاړ لې او زور عام پاک غنم ورکوم من مثلا او ته هم دغه
پټي غنم دې مال راکا دغه خاص سي غنم مال راکا نه د جایز لکه دلته اموال ربویه دي هم جنس سره تبادله کیږي او اٹکل کیږي نو نه د جایز دته به څنګه وي بیا محاقله کا دته مزابنه وي د میوه والته فصل والته محاقله وي وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا اٹکل خرصه په قجرو باندې کا میوه چری یعنی قجوري على النخل کم چې په بوټي د قجوري کې دي او اٹکل خرصه په تمر باندې بوټي کې څومره دی پته خو نه لګي دا د مزابنه تعریف شو والمحقله وهي بيع الحنطه في سنبلها بحنطه مثل كيلها خرصا ولانه باع مكيلا بمكيل من جنسه بطريق الخرص ودا خو نه د جائز فلا يجوز لشبهه الربا ثابته لكلي والشبهه في باب الربا ملحقه بالحقيقه في التحريم خلم ده کنه لسم شبهه قمار د قمار شبهه چې بکی وي د جواری مولوی صاحب قمار تعریف دادی چې یو طرف ته پیسې یقیني ملاو شي او بل طرف ته بدردود کی دې ګڼ صورت جوړیږي یو صورت ادا ده لکه ټیکټ والا نسله ټیکټ واخلي هغه لاټري چې یو کس په کې راخیږي نو کم کس راخیږي پته نه لګي یو طرف ته پیسې یقیني تلی بل طرف ته تردد کی دي به چې راضي زیات به راضي کې بالکل بن راضي بل صورت ادا ده یو مقابله وغيرها او انعام د شرط به ولګي چا وګټله پیسې باغله ور کوي نو دې صورت کې یو طرف نه یا خو بنه پیسې لاړې شي بيخي او یا به مفت کې پیسې وګټي دام قمار دی نو قمارم حرام دی قران کې ته من راغلي شبای قمارم حرام ده دغه مثال بيع بالقاء الحجر او بيع ملامسه ده نه ده جائز بيع بالقاء الحجر بيع ملامسه او بيع مناظبه منابذه منابذه نبذ وشتل لاندې درې وړ ذکر کړی دي ما دا جنزیب خپل منس کې مولوی سي باو تاو کو پدې راکه بده به درکم پدې کې زوې ما هغه دکاندار دی زه مشتری ما کانه ولما پکم مبيع چې ولګې د لغزما بازار شواله ته القاء الحجر وي ملامسه کمی وې سره چټچ شوما هغه زما بازار شواله یا غلطه د دواړو وي او بل منابذه ده هغه وی راته چې کوم مبيع می درمانې درويشته بس هغه ستا بازار شواله کوم اړیو می درويشته دا نه ده جائز کا هذه بيون كانت في الجاهليه وهو ان يتراوض الرجلان باو تاو کوي دوه کسان په یو سامان مانی يتساوماني فاذا لمسها المشتري يو او نبذها اليه البائع او وضع المشتري عليها حصاد لازم البيع فالاول بيع الملامسه لمس ولا والثاني بيع المنابذه شباي ورولي والثالث القاء الحجر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذه والملامسه القاء الحجر والملامسه ذكر في المنتقى قال ابو حنيفه رحمه الله امام صاحب یو صورت ذکر کړي ملامسه دا شباي وي ابي وك هذا المتاع بكذا زبتا من دا مبيع در خرڅو مفیدا لمستك وجب البيع کلمه چې تمسکړې بيع لازمي يا مشتري وته وي د غشان القاء الحجر دا يقول المشتري يا باي واذا القيت الحجر وجب البيع ولا يجوز البيع بالقاء الحجر والملامسه تاسو لږ بر وګورئ په دې غټو وټلو کې خزاده لښاته کوي دریم نمبر الجهاله المفضيه الى المنازعات یو لسم نمبر وما هغه جهالت چې مفضي الى المنازعه وي
ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لکه دوه کپړو کې دنوانی و کپړه در خرڅوما نو کومه کپړه ده مبي پته لګي نو مشتری به غواړي او بای به کمزوري ور کوي نو مفزیل المنازعه به جوړ شي دا بیان نه جایز البته که خیرتین ورته ورکی دا دوه کپړې دي کومه چې د بکه خوخی په 1000 روپۍ د شولا بس به جایز ته به جګړه نه جوړیږي نو تاسو په شي کنه د خیرتین وي بأن يقول بيت منك أحد هذين الثوبين فلا يجوز لجهالة المبيع التي تفضي إلى المنازعات وهذا إذا لم يشترط فيه خيار التعيين بقني شرط شويت فإن اشترى فيه بأن اشترى أحدهما على أن يأخذ أيهما شاء جاز تقدي وقت مفضي إلى المنازعات جوړيږي صاحب د هدايه مسله ذکر کړی دا کبدغه دو کپړو کې و کپړه دي دواړه قبضه کړلې او دواړه هلاک شولې اوس به حساب په یو ځل هلاک شولې که اوله هلاک شوله خو مبيعي حساب شي کوم چې اوله هلاک شوله او دا بل به ته شمانت وي دا خو یو صورت شو که دواړه په یو ځل هلاک شولې اوس به څه کوو اوس به وي د هرې مبيعي نیم چې نیم امانت وي تاوان به نه یو نیم چې نیمه کپړې اب مضمونی دغه به تاوان ور کوي وتا دو کپڑے قبضہ کړل کنه علی تعین په صورت کې یو په کې علامه نیو کې بیا وشولا هغه مقبوضه ده په زمان سره او دا یو ور سره ته شمانت ده نوس چې کوم اول هلاک شولا قوم بیا جوړ کو او کدوړ په یو ځل هلاک شول نه به هر یو کې نیمه نیمه بیا دغه په زمان سمن ورکی او باقی نیمه بس وی امانت وی هغه توان به نه تاسو خبر پیږي کنه فلو قبضهما وهلكا معا من نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح وليس پدې غټو ټولو کې دا سکیږي تاسو پته را چې 500 روپۍ 1000 روپۍ فی کسوالی مې بدن نشي الته چې به ته څومره خوراک کې ته اجازه ده کم قسم خوراک کې نو زړه د جهالت ته وګوره سړی خوراک کې څومره به کوي پته نه لګي به شي کوي کم ترکاری به استعمالي هغه کې قیمتونه بدل یو مثلا یو د سي چې بلیټ په 1000 روپۍ بل د سي چې بلیټ په 500 بل د سي بلیټ په 100 روپۍ نو خوري به څومره پته نه لګي مې چې کوم خوري دغه قیمت څومره دی هغه پته نه لګي خو چون کې جهالت مفزیل المنازعه نه جوړيږي بس دا جایز ده خام دا مزرت لیکلي فقه البيوع کې دا تکمله کې دا قصه لیکلي تکمله کې دا جایز ده خام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 209 کې دا قصه ده بس یې کې